نو دا مسخره چې کوم دی په مسلمانانو پورې کول، خندا په مسلمانانو پورې کول، دا یو قسم تکلیف دی. نو الله پاک جل جلاله په دې آیات کې مسلمانانو ته تسلی ورکوي چې تاسو پورې خو صرف استهزاء شوې ده، تاسو ته هغه تکلیفونه نه دي رسېدلي کوم چې مخکې خلکو ته رسېدلي. نو په دې کې چې کوم دی د مسلمانانو ته تسلی ده، ځکه مخکنو قومونو ته ډېر لوی تکلیفونه رسېدلي دي. داسې تکلیفونه ورته رسېدلي چې د ځمکه کې به یې خښ کو او په سر باندې به ورته اره کېښوده او په سر باندې به یې اورې ورته ویې خپول. دغه رنګې د اوسپنې منګزې به یې پسې راواغېستلې او بربڼ به یې کو او په هغې به یې چې کوم دی دا غوښې توږلې. دغه رنګ غټ غټ خندقونه به یې وکنستل، غټ غټ خندقونه، او هغې کې به یې ورونه بل کړل او لوی واړه بچي هر څه به ورته لړه کول. مور به یې ورته کتله، بچې به یې ورته ورلړه کو، او هغه بچې به د مۍ په شان د ټوپونه به یې په هغه اور کې واله، مور به ورته کتل. حضرت اسیه رضی الله عنها د دې یو وینځه د فرعون وینځه مشاطوه نوم یې و، هغې ایمان راوړی. تفصیلي واقعه کیدای شي تاسو اورېدلي، خو زه یې ته په لنډو باندې ذکر کوم. ایمان یې راوړی و، نو فرعون چې کوم دی بوتله بار مکمل بربنډه یې کړله او په لاسو خپو یې وله میخونه ووالو او ورته ویې د ایمان نه ووړه. هغې ویې نه وړم، فقض ما انت قاض، څه چې ستا خوښ یې کوه، خو د ایمان نه وړم. په لاسو خپو ته میخونه ووالو او بیا چې کوم دی ماشوم بچی ورله راوست د پیو، ورته وی ستا د سینې د پاسه دا بچی اللالومه خو ایمان پرېږده. هغې به ورته دقه جمله وایي چې فقض ما انت قاض، چې ستا څه خوښ یې بس کوه. دا د دنیا خبرې دي، دنیا کې به ختم شي، خو آخرت ته به الله له چې کوم دی روغه لړه شمه، الله به رانه خوشحالي. بس هغه ماشوم د پیو بچی دی سملوله او بچی چې کوم دی ورته ورپرېښودو، په سینې والا کېښودو. بچی چې کوم دی د مور سینه روي او دې ظالم چاړه راواغېستل او بچی د مور د سینې د پاسه حلال کړو. هغه وینې او د ماشوم د مرۍ او د بدن هغه وینې ټولې د مور چې کوم دی په خوله او په سینه باندې وبهېدلې، او بیا چې کوم دی په دغه حالت کې هغه تړپېده او مړه شول. چې کله کور ته راغی برید یې تول، خپلې بیبي اسیه رضي الله عنها ته وایي ښځه مې هم مړه کړه، بچی مې ولې هم مړ کړو. ای ظالمه بچی دې ولې مړ کړو؟ وایي زه چې کوم دی الله نه منلم. هغې ورته وایي زه هم ته الله نه منم، زما خو په هغه رب باندې ایمان دی کوم رب چې حضرت موسی علیه السلام په حقه پیغمبر را لېږلی. وي ته هم نه منې؟ هغې وي نه. ډېر نصیحت یې ورته وکړو، خو آخره کې هغې خبره ونه منله، بار ته یې بوتله. او دا د بادشاه ښځه وه، د ټولو خلکو مخکې چې دا کله به روانه وه، نو څه خلک به مخکې روان وو پوجیان، څه به وروستو روان وو، او په یو لوی پروټوکول کې به دا روان. نو دومره عزتمنده ښځه، هغې سره یې څه وکړل، د هغې نه جامې د ټولو خلکو مخکې وویستلې او په لاسو خپې ورته میخونه ووالو، ورته ویې د ایمان نه ووړه. هغې ویې نه پرېږدم ایمان، زما په هغې رب ایمان دی کوم رب چې د حضرت موسی علیه السلام په حقه پیغمبر را لېږلی. سرمن ایستلې ته شروع کړل، سرمن یې ته وایستله او بیا چې کوم دی مرچکي را واغېستله، په زخمونو یې ورته ودوړل. وی هغې لکه د کب د مۍ په شان ټوپونه په هغه میدان کې وال او په هغه حالت کې چې کوم دی څه ووتل. نو دومره تکلیفونه چې کوم دی هغې تېر کړي دي. نو دې آیات کې تسلي د مسلمانانو ته، تاسو خو له هغه شان تکلیفونه نه دي تېر کړي، بلکې حدیث پاک کې راځي چې ټولو نه زیات تکلیفونه دا په انبیا علیهم السلام راځي، ځکه د دې ایمانونه ډېر مضبوط وي. او بیا چې څوک انبیاو ته نږدې نو زیات د هغې نه د انبیاو نه کم وي، خو هغې پسې برخ تکلیفونه بیا په هغه خلکو راځي کوم چې انبیاو ته نږدې وي، هغې په نقشه قدم باندې روان وي. نو دې آیات کې مسلمانانو ته تسلي ده.